ګوره کم سیز چې په شریعت کې وي هغه به منو او کچا د ځان نه جوړ کړی و بیا شریعت کې د هغې نسبت دین ته کو نو همدقه بدعت وي که نه د بدعت خو څه ښکرې نه وي. دویمه خبره درته دا کوم زما وروڼو چې دا ډیره مشهوره ده بعضې حضرات د دې ډېر اهتمام کوي. دا نن چې کومه جمعه ده جمعة الوداع دوی ورته وایي ما درته وي ثبوت یې نشته. جمعة الوداع دې ته ویل دا په اسلام کې او شریعت کې دې له دا نوم چا نه دی ورکړی دا خلکو د ځان نه جوړ کړی. په دې ورځ باندې بعضې ځایونو کې قضای عمرې کېږي بعضې ځایونو کې یادوم قضای عمرې کېږي. قضای عمرې څنګه کېږي؟ دوی چې د جمعې منځو کې نو بیا ټول کسان را جمع شي او د سحر اذان وشي او د سحر جمع وکړي او دعا وکړي و هغې نه پس بیا همغه ټیم د ماسپښین اذان وکړي ماسپښین جمع وکړي بیا د مازدیګر اذان وکړي د مازدیګر جمع وکړي بیا د ماښام اذان وکړي د ماښام جمع وکړي بیا د ماسوتن اذان وکړي او هغې پسې د ماسوتن جمع وکړي ویتر هم وکړي دې ته دوی قضای عمرې وایي. زما وروڼو د دې شریعت کې یو څو اهم غټ نقصانات او قباحتونه دي. د ټولو نه غټه خبره خو دا ده چې په شریعت کې اسلام کې دین اسلام کې د دې هیڅ قسمه ثبوت نشته. نو چې په شریعت کې د یو څیز ثبوت نه یو خلک د هغې اهتمام کوي او لازمي یې ګڼي او چې څوک یې نه کوي هغه ګناهګار ګڼي دا بدعتي شو که نه شوه. لکه شریعت کې ثبوت نشته غیر دین ته دین ویل همدا بدعت او ناروا ده. یو دا نوم د دې ډېر زیات غلط دی قضای عمرې یعنی د ټول عمر قضا. یو سړي نه 200 منځونه قضا شوي دي یو سړي نه 10 منځه قضا دي 15 منځه قضا دي 15,000 منځونه قضا دي مثال وایم او دی راشي په روژه کې په دې اخري جمعه کې دقه 15 وخته جمع وکړي او بس وي قضای عمرې مې وکړه د ټول عمر د منځونو نه بېغمه شوم. څومره لوی نقصان دی زما وروڼو. د دې سره یو دا مسله دی دغه ملګري واوري څوک چې دا مونځ کوي دوی نه تپوس وکړئ که وخت داخل نه وي د مانځه ټایم داخل نه دی او چا اذان وکړ نو هلکه اذان یې صحیح دی د اذان سره به څه کوي دوباره به اذان کوي چې وخت داخل شي. لکه د وخت نه مخکې چا اذان وکړ د شریعت مسله دا د ټولو پتاو کتابونو لیکلې ده اذان د مانځه به هغه وخت کې کېږي چې کم وخت کې د مونځ ټایم داخل شي. نو د رمضان په دې اخري عشره کې چې دوی دا قضای عمرې کوي نو د سهار اذان دوی څه ټایم کې کوي ماسپښین. په دې خو لیونی هم پوهېږي چې ماسپښین کې د سهار اذان نشي کولی د مازدیګر اذان به کې څه ټایم کوي ماسپښین کېږي هلکه ماښام اذان څه ټایم کوي ماسپښین د ماسوتن اذان څه ټایم کوي ماسپښین. لکه چې لږ د عقل نه هم کار والی په دې خبره به پوه شي چې اذان خو هله کېږي چې وخت داخل شي او د دقه مانځه وخت دی د سهار اذان به د سهار وخت چې داخل شي دقه وخت کې به د سهار اذان کېږي د ماسپښین اذان به کله کېږي چې د ماسپښین وخت داخل شي. و چې د ماسپښین وخت داخل شوی دی او تا د جمعې منځ وکړو قضای عمرې کې او د سهار اذان شروع کړي بیا پکې وایي الصلات خیر من النوم. خلک به وایي چې دې سړي باندې څه چلو شو روژه پې اثر یې پې روالو کو که دا روژه ورختلې ده که نسوار ورختلي په دې سړي څه چل شوی. نو یو نقصان دا دی او شریعت مسله دا ده چې اذان د وخت نه مخکې وشو دوباره چې وخت داخل شي بیا به یې کوي. دویم دا چې دوی اقامتونه هم کوي دغه وخت کې تکبیر هم وایي
نو د سهار تکبیر خلک کله وایي چې د سهار جمع ودرېږي او د سهار وخت داخل شوی داسې ده لکه او که یو سړی ماسپښین نه پس د سهار تکبیر وایي دا روغ دی د ماسخوتن تکبیر او اذان ماسپښین کې ویل لکه کیږي د ماښام کیږي د مازدیګر کیږي نه کیږي دا خو به آسان کارو چې 24 غنټو کې د کم فارغ ټیم ملاوېده 15 واړه منځونه به دې کول بس بیا به بېغمه ګرځېدې نو دا د عقل او د شریعت خلاف کارونه دي چې څوک هم کوي قضای عمري د ټول عمر قضا او د یو وخت 15 منځونه وکړي او ټول عمر منځونه مې راوګرځول بل غټ نقصان یې څه دی زما وروڼو هغه دا دی دوی خو دغه مونځ دا قضای عمري په جمع باندې کوي په دې جمع کې ډېر کسان شاملي مثال په طور تاسو ته وایم دې سړي ته 10 منځونه قضا دي ده ته 100 منځونه قضا پاتې دي هغه ته 3 منځونه قضا پاتې دي دې بل ته 200 منځونه قضا پاتې دي د دوی د قضا هغه تعداد خو مختلف شو کنه یو ته 10 دی بل ته 100 دی بل ته 200 دی بل ته 50 دی بل ته 3 دی نو د 100 والام دقه یوه جمع کوي د 200 والام دقه یوه جمع کوي چا نه 10 منځونه قضا دي هغوی هم دقه یوه جمع کوي 5 وخته هلکه دا څنګه چل شو یار آسان کار دی ما باندې 10,000 روپۍ قرض دی او تا باندې 10 روپۍ قرض دی نو تم 10 روپۍ ورکه او زه به هم 10 روپۍ ورکم ستا به 10 ادا وشي او زما به د 10,000 دا کېږي لکه دا خو دوکه کول دي که نه تا باندې چې 10 منځونه دي نو 10 واڼه به راګرځئ 100 منځونه دله قضا شوي 100 منځونه به راګرځئ داسې نه چې ته 10 منځونه راوګرځوه او 200 به بیا ادا کېږي دا غلطه خبره ده بے وقت جمع کول او بیا مختلف تعداد د قضا منځونو هغه په یو باندې ګرځول دا د شریعت خلاف دي هر څوک چې کوي ناروا دي ناجایزه بل زمارونو شریعت کې نوې کار ایجاد کولی د یو څیز ثبوت نشته شریعت کې لکه دا قضای عمري چې کوم دا نبی علیه السلام نه ده کړې صحابه کرامو نه ده کړې تابعینو نه ده کړې تبع تابعینو نه ده کړې ائمه اربعو نه ده کړې نو نوې کار دا ایجاد کول بغیر ثبوت هغې ته دین ویل نو ما بار بار وی چې دا ناروا دی او ناجایز دی او دا بدعت دی